زمونږ مشران چې کوم دي هغوی له دې خدای داسې یو کور مخې ته بریکر جوړ کړی دی څه د بل ځای نه خو نو راغلی نو ویدي وله که نه دا په دی چې را ټیټه ده نن دروغجن د خدای دشمن دی ناست دی جلوزی زه خو تا ته حجرې ته په راتلو باندې هرکلی یم هر کله راشئ او الله دې خوشحاله کا میا صاحب تاسو یو ډېر اهم سوال وکړو چې یاره دا ګراني ده او خلکو نو بېشک چې ګراني ډېره زیاته ده او خلکو ته ډېر تکلیف کم چې مزدورکار خلک دي لکه د غوښې ریټ کم دی ته ورسېدو د چیو چینو ریټ د پیو د نور د خوراک څښاک سامان چې کم دی د هغې دغه کم دی د مزدوري همغه 200 800 د څو کالو نه را روانه دا زیاته نه شوه نو زمونږ مشران چې کم دي هغوی له دې خدای داسې یو توفیق ورکړي چې د مزدور یا د کارخانهدار یا د پنشن والا نه د چا پنشن زیاتیږي نه د کارخانې والا تنخواه زیاتیږي نه د مزدور مزدوري زیاتیږي حالات داسې مخ ته روان دي چې هر چا ته تکلیف دی نو مونږ خو دا څه بیا چې دې طرف ته وګورې نو بچاجي دا زمونږ خپل عمل دی لکه ته په دې لار باندې روان یې وګوره هر سړي د خپل کور مخې ته بریکر جوړ کړی دی که د چا یو باغ دی نو د باغ سر مخې ته بریکر پټی دی د پټي سره یې بریکر جوړ کړی دا روډ د دې دپاره خو نه چې په یو سړی بریکر جوړ کړي خو که دی سهار چې کوم دی نو راپاسي او ډېر توجه یې دې ته نی چې رزق ورکولو والا چې کوم دی هغه یې هېر کړی دی چې رزق څوک ورکوي هغه ورته نه دی یاد که چېرې دې خلکو هغه یاد کو چې رزق څوک ورکوي او هغه پسې منډه ووهله د رزق په تالاش کې وي چې د رزق په تالاش کې دا تالاش یې پرېښو او د رزق ورکولو والا تالاش یې شروع کړو نو انشاءالله الله پاک به په دې خلکو باندې خپل فضل او کرم وکړي الله دې په دې باندې د بل ځای نه خو نو راغلی هم د دې کلي سړی دی او هم زمونږ نه دی خو ده سره دا احساس نشته دی چې زه دا سوټي وړم په دې لاره باندې دا ټکټر مې دومره ډک کو چې که په دې لار غورځېږي او چاته تکلیف یې نو ویدي وله که نه دا په دی چې را ټیټه ده نن دا هم دښکه شی دی چې یاره د دی د بل په د خپل لغونې فایدې دپاره د بل ډېر نقصان کوي او د چا په نقصان خفه کېږي نه که دې سړي دا ټکټر لغوندې کم ډک کړی وی د ده به هم نقصان نه کېدو دا سوټي چې کومې پرېوتې دا د ده نقصان وشو د ده به هم نقصان نه کېدو د دې خلکو به هم نه کېدو بس یاره دروغجن د خدای دشمن دی حرامخور چې کوم دی نو هغه منافق دی او زما د خلکو ته دا یو سوال دی چې حق حلال رزق د الله نه په صحیح طریقه باندې وغواړئ او کوشش وکړئ چې منافقت ونه کوئ په امانت کې خیانت مه کوئ او پردي مال ته زړه خوشحالوئ پردی حق مه خورئ خپل چې کوم دی نو الله نه وغواړئ چې الله دله ورکړي نو هغه یې تاله هم درکولی شي او ټول چې کوم دی نو هر مسلمان ته دا پکار دی چې 15 واړه وخته مونځ او ورپسې صلات الحاجات کوي او د الله نه سوال کوي خدای دې ډېر خوشحاله کړه باچاجي څنګه چې د باچاجي صاحب بس دا بچا کاکا داسې خبرې وکړي چې د دې پس ما ته خو خبرې کون ناسې دا د مو مشرم دی او د ډېرې ښایسته خبرې وکړي د ګرانۍ متعلق او د دیني متعلق کومې خبرې وکړي ډېرې عظیمې خبرې وکړي جی د مونږ خو داسې نصیحت خو خیر نه خو دا یو پیغام دی یو خبره ده چې جی د خپل خپل ځانونه خپل اخلاق او کردار او خپل اول زه ځان خپله انشاءالله کوشش وکوم چې د بل حق ته حق ووایم خپل حق باندې ځان ایثار کوم